الله جل جلاله په دنیا کې انسان اشرف المخلوقات پیدا کړی او دی انسان ته الله جل جلاله عقل ورکړی دی چې د دې عقل په ذریعه سره دا انسان د ښه او د بد پہچان کوي. ښه کار هم پیژني او بد کار هم پیژني. او بل طرف ته الله جل جلاله زناور پیدا کړی دی او هغوی له عقل نه ورکړی، ځکه هغه د ښه او د بد پہچان نشي کولی. هغه خو د شعور په ذریعه سره چې الله ورته شعور ورکړی دی دا پہچان کولی شي چې د اور نه ځان بچ کوي، د کندې نه ځان بچ کوي، د اوبو نه ځان بچ کوي. که ته ډېر کرته اوبو ته راکاږې، اور ته یې راکاږې، نو هغې به ځان چې کوم دی نو اوبو او اور له نه ورکوي. خو لیکن د دې خبرې پہچان هغه نشي کولی چې زه دا کم خوراک کوم دا زما د مالک پټی دی او که نه دا پردی پټی دی، خو هغه ورځي او هغه بلا تمیز چې کوم دی نو خوراک. نو څه ناڅه فرق چې هغه کوي د خپل ذات د نقصان او د فایدې دپاره، نو هغه د شعور په ذریعه سره کوي. او انسان الله جل جلاله اشرف المخلوقات پیدا کړی دی، په ټولو مخلوقاتو کې ورته لوی شرافت او عظمت ورکړی دی. د دې په بنا سره دا انسان دا چې کوم دی نو د ښه او بد پہچان هم کولی شي او د پردي او خپل تمیز هم کولی شي. بیا الله جل جلاله چې څنګه د دغه زناورو دپاره د هغوی د ذهن مطابق او د هغوی د شعور مطابق خپل خپل حدود او بونډرۍ مقرر کړي دي، دغسې د دې انسان دپاره چې د ده سره عقل ورسره د خپلې بونډرۍ دي او خپل حدونه دي چې دا انسان به چې کوم دی نو دغه حدونه نه کراس کوي. او دی چې په معاشره کې ژوند تیری نو دی به ډېر پاکیزه چې کوم دی نو ژوند تیری، ډېر د سکون او آرام ژوند به ځان ته برابروي، مهیا کوي به او تیری به د شریعت د حدودو تحت. په دغې سکون والا ژوند کې یو څیز چې کوم دی نو هغه د زندګۍ د تیرولو آداب دي، چې دا انسان څنګه خپل ژوند په یو طریقه باندې او په یو اسلوب باندې ورواچوي نو دا به بهتر کیږي. نن سبا په دنیا کې د ټولو نه لویه بیماری هغه دا بیماری ده چې انسان ته ذهني سکون نه. زمونږ ذهن ته خو دا خبره راځي چې چېرته به معاشره کې به نن سبا د چا نه خپه کټ شوي، د چا نه به لاس کټ شوی، د چا به سترګې نه وي، د چا به ژبه نه وي، د چا به غاښونه نه وي، د چا به بچي نه وي، د چا به جیداد او پټی کټی نه وي، نو هغه ته به دا ډېره لویه مسله وي او هغه به په دې باندې د خپلې زندګۍ نه تنګي. خو ګوره یاد ساته ډېر خلک به تاسو داسې ووینئ چې هغه به په دنیا کې ژوند تیری، د هغوی به خپې هم نه وي، خو چې تپوس ترې کوې چې ژوند دې څنګه تېرېږي نو هغه به سبحان الله الحمدلله سره تعالی جواب درکوي چې ډېر بهترین تېرېږي. او ډېر خلک به داسې ووینئ چې د هغوی سره به بینک بیلنس مال به وي، جیداد به وي، بچیان به وي، دبدبه او زور به وي، قوت به وي، خو لیکن که تپوس ترې وکړي ژوند دې څنګه تېرېږي نو هغه به وایي تپوس یې مه کوه او داسې خراب تېرېږي. معلومیږي دا چې دا ژوند د دې یو خپله طریقه ده، دا چې کله تیری او په هغې طریقه باندې تیری نو ته به خوشحاله، خو چې د هغې طریقې نه خلاف تیری نو ستا زړه ته به چې کوم دی نو سکون نه میلاوي. تاسو به ډېر کرته اورېدلي دا کوم ملګري ګرځېدلي یو خوا بل خوا، نو داسې کسان چې کله اوده کېږي نو لپه ګولۍ خوري، چې لپه ګولۍ نه یې خوړلې نو هغه ګولۍ اوده کېدی نه شي، خوب وله نه ورځي. دا ولې؟ دا وجه دا ده چې دیو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د زندګۍ د تیرولو کوم اسلوب او طریقه ده په هغې طریقه باندې نه تیری. بس زمونږ د حضرت باباجي نور الله مرقده یو مورید دی په دې سوات کې، هغه وایي زه کالام ته تلم، د کالام دا روډ پخوا نه ډېر زیات خراب و، غټې غټې ګټې وې پکې چې یو ټیر به لاندې ورګزار شو نو بیا به په کوششتونو خاطر ګاډې. زما سره یو سیټ باندې یو انګریز کېناست کالام ته چکر لته، چې کله انګریز کېناست نو چې څومره کسانو ګاډي مزل وکړو بس سټونه اوږده کړه او څومره خلکو په ګاډي کې ټول ویده شو،
خوب کې خسړی دا کوم دینو طاقت نه بس خوب سړی لورشي چې ود شي چې کله ود شو چې د انګریز وې زدي چې وټه په ولما په لاس باندې ماته وی چې را پاسه تا نه تاسو کوم په انګلیش کې لګیاو مو دوی چې څه تاسو کې چې تاسو دا کوم چې دا خلک څومره خراب روډ دی گاډي او چتیږي او اخلاصيږي دی خلکو کومه ګولې خوړل چې په اسانه سره چې کم دینو دی ود شو دارې په دې گاډي کې موږ له سیګانو په کمرو کې په غټو غټو پومونو پستو بسترو کې خوبونه ناراضي او دیو په دې گاډي کې اسمان ته وچتیږي او لاندې دي او بیغمه ود دی او خناره کوي دیو کومه ګولې خوړل هغه ګولې ما ته وخایي چې ځان لمر واخله یمه ته وی چې سیبا دیو یو ګولې خوړل او هغه ګولې چې تا مخري نو طالب هم د قصې خوب درځي ما ته وی چې کومه ګولې ما ته وی چې د لا اله الا الله محمد رسول الله ګولې دی خوړل دیو ایمان راوړی دی دیو مسلمانان دی او ته انګریزه کافری ته هم د لا اله الا الله محمد رسول الله دا ګولې وخوره طالب هم د قصې خوب درځي تا ته هم د زړه سکون ملاوي هغه حیران شو چې لکه ګور مسلمان ته په دومره سختو مصیبتونو کې دومره سختو چې کوم دی نو فاقو کې دومره په نهروالي کې د هغې باوجود د بېغمه زندګي تیروي سکون والا زندګي تیروي نو عرض مې دا کاو چې دا زندګي به ولې سکون والا انسان تیروي دا به هله تیروي چې د زندګۍ د تیرولو کم آداب دي د معاشرې د تیرولو کم آداب دي انسان هغه اپناو کی نو دی انسان ته په خپل چې کم دینو الله جل جلاله هغه سکون نصیب کی دغه آدابو کې یو د معاشرې د مشر احترام دی په معاشره کې چې وخت تیرې نو د مشر احترام بکی اوس دغه مشر برابر خبره ده کده ته الله جل جلاله د عمر د وجنه مشري ورکړل یا دغه سړی ستا پلار دی د یوې رشتې د وجنه هغه ته چې کوم دی نو مشري ورکړل یا دغه رشته ستا مشرور دی د دې مشرۍ د وجنه ورته رشته ورکړل یا چې کوم دی نو دغه یو عالم دی او داغه ته د علم د وجنه چې کوم دی نو دغه مشري ورکړل یا په معاشره کې یو نیک انسان دی او هغه د دې نیکوالي د وجنه مشري ورکړې ده نو ته به د هغه عزت او احترام کې هغه علماء کرام فرمایي کله دی بل ته د عزت په سترګه وکته تا ته به چې کوم دی نو د عزت په سترګه وکتلی شي خو که چرې دی بل ته سپک نظري وکړه نو څوک څه پاګل نه دی چې ته یو کس لا په معاشره کې عزت نه ورکې او هغه تاله عزت درکړي موږ د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د هغو سیرت وګورو دغسې د رسول الله مبارک سیرت وګورو او د هغې نه اوچت د انبیاء کرامو نه واخله تر د الله جل جلاله پورې مونږ آداب وګورو د الله جل جلاله چې هغه د خپلو بندګانو سره په کم ادبي شکل کې پیش راځي نو انسان حیران شي حضور نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ادبنی ربی ما تزما رب ادب خود فاحسن تأدیبی او زما رب ما ته ډیر بهترین ادب خود لید د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق راضی چې هغه به د خپل ملګرو دومره ادب او احترام کا او دومره په خسته طریقې سره به ژوند تیراو چې یو صحابي دی ډیر خوبصورت صحابي دی نوې نوې ایمان راوړی جریر ابن عبد الله البجلی نوم دی رضی الله تعالی عنہ جریر ابن عبد الله البجلی او په هغه زمانہ کې ورته صحابه کرامو چې کوم دینو یوسف ثانی وی یوسف علیه السلام ته هم الله جل جلاله ډیر خپل حسن ورکړو او دغه صحابي ته هم الله جل جلاله چې کوم دینو ډیر بهترین حسن ورکړو دې په بنا سره ورته صحابه کرامو دویم یوسف وی
دا صحابي دی او څو ورځې شوي دي ایمان راوړی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په یو مجلس کې ناست دا صحابي د لرې نه را روان دی نورو صحابه کرامو دا خبره داسې غټه ونه منه ګڼله چې یاره یو صحابي دی پرون بله ورځ ایمان راوړی دی او دومره درجه یې نشته دی بس راځي دي چې په کوم ځای کې کېناسته جوکې بني حضور مبارک چې څنګه ولید نو دی د لرې نه را روان دی فورا حضور صلی الله علیه وسلم په خپل ځای باندې ودرېد او چې کله ودرېد دا صحابي را نږدې شو نو دا صحابي ښکول او چې کله دی کینی نو حضور صلی الله علیه وسلم دی ودرئ چې لږ صبر وکړه کینه د حضور صلی الله علیه وسلم چې کوم صادر مبارک دی نو حضور صلی الله علیه وسلم د هغې پلونه نیسي او دته یې خورئ وایي زما په دې صادر باندې تکیه دا اوس کشر دی خو رسول الله مبارک د هغه ادب او احترام د څه د وجې نه کوي د دې وجې نه کوي چې زه معاشرې ته وښیم دا خلک زمانه اخلاقیات زده کي د دغه صحابي ادب وشو نن به دغه صحابه چې په مجلس کې کم ناسو د دغه صحابي ادب کوي دغه صحابي ورکوټی دی سبا به د رسول الله مبارک چې کم دی نو دی څه کوي دی ادب او احترام صحابه کرام خو عاشقانو په رسول الله مبارک باندې داسې عاشقانو چې سرشیندلي عاشقانو په معمولی خبره باندې به صحابه کرامو توره اوچتوله د الله رسوله ما ته وخایا که تا ته د چا نه معمولی غونډه کې څه تکلیف وي ستا د آدابو خیال نه ساتي حکم کوه چې سر دې کټ کوم رسول الله مبارک به ورته ارشاد فرمایه نه د صبر مظاهره کوئ د احتیاط مظاهره کوئ اسې نه خلک دا خبره شوره کی دا خبره خوره کی چې د پیغمبر د مسلمانانو پیغمبر چې کم دی نو هغه د ځان سره توره راوړې ده او خلق قتلی نو رسول الله مبارک خلکو ته آداب ښودلي احترام انسانیت یې ښودلی و تر دې حده پورې چې رسول الله مبارک دا تمیز هم نه دی کړی چې یو سړی مشر دی کافر دی ولې نه دی خو رسول الله مبارک د هغه د هغې سپینو ډکو د ګیرې خیال ساتلی اوس تاسو هسې اندازه ولګوئ زمونږ په معاشره کې د آدابو د سرې نه نوم نشته دی مشر موجودي کشر د سرې نه دا وایي نه چېرې په دې مجلس کې مشر موجود دی پخوانه زمانه کې به چې کوم کشرانو نو هغو ته الله جل جلاله داسې یو خلقتي او داسې پیدایشي چې کوم دی نو یو اخلاقیات ورکړي چې د مشر مخې ته به هغو خوله نه وازوله خوله وازول خو څه کې د مشر مخې ته به د هغو پوزیشن دا و چې همیشه به یې سترګې ښکته نیولي نن زوی چې کوم دی نو د پلار مخې ته خپې غځوي سملي خبرې کوي موبایل یې میلاوي ګانې ګوري او قسمه قسمه څیزونه کوي او دا د سرې نه ګڼي نه چېرې دا زما پلار دی زه د نه پیدا یم دا زما مشر دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه دغسې د جمعې په ورځ باندې یو مجلس کې ناسو او واعظ یې کاو خلکو ته صحابه کرامو ته یو سپینګیری سړی راغی را روان دی تر دې حده پورې چې د سپونو منځ ته راغی خو په سپونو کې هغه ته د ناستې ځای میلاو نه شو چا داسې ونه کړه چې لږ خوځېدلی وی هغه ته یې ځای ورکړی وی بیا ځای میلاو شو خو لږ وخت په هغې کې ولګېد رسول الله مبارک د منبر نه آواز وکړ من لم یوقر کبیرنا کم یو کس چې هغه د مشر قدر نه کوي په ماشوم باندې شفقت نه کوي نو عجیبه دومره عظیمه جمله ارشاد وفرمایله فلیس منا دا سړی ګورې زمانه نه دی اوس د دغې ضعیف او د دې مشر ناقدري نه وشوي خو دومره پورې شوي و چې د هغې په ناسته کې لږ لیټوالی راغلی او تاخیر راغلی څوک ونه خوځېده رسول الله مبارک خو آداب دا ښودلي دي څوک مشر راشي نو په کار دا ده
او بیا تاسو د مشر تشریح ما وکړه که دا مشر د علم په لحاظ سره عالم دین دی اگر چې په عمر کې ته لوی خو د علم مرتبه د اوچته ده لہذا د به قدر د ته به ځای پرېږدي د ته به سب کې ځای پرېږدي که دا مشر د عمر د وجې نه دی د سپینګیری دی په کار دا د ځای پرېږدي علما کرام وایي چې مشري دا چې د مشرۍ قدر وشي نو اله میلاویږي انسان ته مشري اله میلاویږي چې دا انسان د مشرۍ قدر وکي مطلب څه دی تا د خپل یو مشر قدر وکړو اله به ګورې ته مشر کېږي یاد ساته که د مشر قدر دی ونه کړو نو دا مشري ډېر لوی منصب دی دا مشري تا ته نشي میلاویدی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک ارشاد فرمای چې کوم یو انسان د مشر قدر وکي دی به تر هغه وخته پورې نه مري تر څو پورې چې دی مشر شوی او چا قدر نه کړی د حدیث نه څه معلومه شوه د حدیث نه دا معلومه شوه چې کوم یو انسان د مشر قدر کوي نو دا انسان به الله جل جلاله مشر کوي دته به ډېر عمر ورکوي او کوم یو انسان چې د مشر قدر نه کوي نو ګوره یاد ساته دا مشر دا سپینګیری دا بوډا دا بابا د الله جل جلاله په نسبت باندې څومره قدر دی زه یو دوه درې احادیث تاسو ته د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کله په معراج په شپه باندې حضور صلی الله علیه وسلم بر اسمانونو ته لاړ نو جبرئیل امین حضور صلی الله علیه وسلم به ودراو چې په کومو اسمانونو کې به خلکو انبیاء کرامو څومره فرشتې به وي نو هغه به راتلي او د حضور صلی الله علیه وسلم د بوسي به یې کوله او د هغوی سره به یې مصافحه کوله سلام به یې کوه خو یو اسمان ته چې کله حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم او جبرئیل امین هغوی ورسېده نو جبرئیل یو شیخ ناست دی یو بوډا ناست دی یو بابا ناست دی حضور صلی الله علیه وسلم په دې انتظار و چې دی به راشي او زما سره به سلام وکړي جبرئیل امین حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی د الله رسوله په دې سړي پسې ورشه او ته ورسره سلام وکړه حضور صلی الله علیه وسلم روان شو او سلام یې ورسره وکړ تپوس یې کوي دا څوک و وایي دا شیخ الانبیاء شیخ الانبیاء څوک دی دا نوح علیه السلام دی زه اوس ولې سلام کومه ځکه چې د عمر ډېر دی او د ږیره سپینه ده ته مې وله سلام له ځکه بوتلی جبرئیل امین ورته وایي چې ځکه د عمر ډېر دی او ږیره سپینه شوې ده د دې وجې نه دی به تعالی سلام له نه راځي د دواړو جهانو سردار دی ته به چې کوم دی نو دله سلام له ورځي د الله جل جلاله په نسبت باندې زموږ د دې سپینګیرو ګوره دومره لویه مرتبه ده کاشکه دا مرتبه مونږ دې کشرانو چې کوم دی نو وپېژندلې او د الله جل جلاله په نسبت باندې دومره لوړه مرتبه ده حلیة الاولیاء کې امام ابو نعیم رحمه الله یو حدیث نقل کړی دی غور سره واورئ دا حدیث او خپلو کشرانو ته یې ګورئ ووایئ یو حدیث نقل کړی دی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای چې کله یو انسان په اسلام کې او یا کال عمر تیر کی نو الله جل جلاله وی بغیر د حساب کتاب با د دې سپینو ډکو د خاطر د جنت ته داخلو او چې کله یو انسان په اسلام کې اتیا کال عمر تیر کی دی بوډا شي ضعیف شي کمزور شي نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای دی انسان تبع الله جل جلاله حق د شفاعت ورکی حق د شفاعت څه مطلب دل الله جل جلاله په آخرت کې دومره لوړه مرتبه او درجه ورکی چې دته به وي چې ستا په خپل خاندان کې یا په عامو خلکو کې څومره خلک وخت ته د ځان سره جنت ته بوځي وس څومره لوړه مرتبه ده د الله جل جلاله په نسبت باندې
نو آیا موږ له پکار نه دي چې د خپلو مشرانو قدر وکړو؟ پکار دی او که نه دي؟ دا پیغام خورول پکار دی او که نه دي؟ دا پیغام خورول پکار دی. معاشره ګوره د څه د وجې نه برباده شوه. وایي د مشر قدر کوئ ځکه چې د دغې مشر نیکۍ وایي ستاسو نه زیاتې دي. د په دنیا کې عمر ډېر تېر که چې عمر ډېر تېر که نو نیکۍ زیاتې دي. لہذا ای نوجوانه، ای وړوکیه، ای ماشومه، ته د دې خپل پلار، د دې خپل کلي، د دې خپل ګاونډ، د دې مشرانو چې کوم دی نو قدر وکړه، احترام وکړه. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې ارشاد وفرمایه، نزهة البساتین کې دا حدیث راوړی چې کله یو انسان بوډا شي او د ده ږیره سپینه شي نو الله جل جلاله سحر او ماښام د دې بوډا او د دې ضعیف کمزوري سپینګیري مخ ته د نظر په رحمت په نظر باندې چې کوم دی نو ګوري هر سحر او هر ماښام. او څه ورته وایي؟ ای کمزوریا، ستا په اسلام کې چې کوم دی نو وجود کمزوری شو، ستا غوښه ورجېده، ستا پټ نری شو، ستا طاقت ختم شو، ته زما نه حیا وکړه ځکه چې ستا د دې سپینې ګیرې نه ګورې ما له حیا راځي. دا الله جل جلاله دغې کمزوري انسان ته، دغې بوډا بابا ته هر سحر او ماښام سبق وایي. اوس د الله جل جلاله په نیز باندې د دې مشرانو دومره قدر دی، دومره عزت او احترام دی، قسم د انسان حیران شي معاشره کم وخت تللی ده. زما جوان دی د سرې نه دا وایي نه چې زما مشر په لاره باندې روان دی. د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د صحابه کرامو دی دور ته سوچ وکئ. د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه متعلق راځي عمر دومره نه دی. بعضې صحابه کرام هغې وایي چې په اومه هجرۍ کې ایمان راوړی دی، خو لیکن راجح خبره دا ده چې په مکه مکرمه کې د ایمان راوړی دی او دی د مخکې نه مسلمانو. او دومره ادب او احترام، دومره ادب او احترام چې ورځ رسول الله مبارک د مدینې په یو کوڅه کې روانو، د کوڅې په هغه سر کې چې حضور مبارک یې ولید نو فورا چې کوم دی نو یو بله کوڅه اختیار کړه او پټ شو. چې پټ شو نو حضور صلی الله علیه وسلم پسې داسې ورغې خدای پیدا نه کړ. حضور صلی الله علیه وسلم سیده مسجد نبوي ته لاړ او په دې خیال باندې لاړ چې دی به زه په مسجد نبوي کې ومومم او تپوس به ترې وکړم چې ته زما نه ولې پټ شو، ته چېرته تلې؟ مسجد نبوي کې حضور صلی الله علیه وسلم کېناسته. لږ وخت بعد حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د تشریف راوړ. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د خپل نوم عبدالرحمن دی، پلار نوم یې صخر دی، عبدالرحمن ابن صخر. ابو هریره ورته دې وجې نه وایي چې کله ورکوټی و نو ده به د پیشوګانو سره چې کوم دی نو ډېرې مینه به یې کوله او لبې به یې ورسه کولې. نو د ده سره هریره چې کوم دی نو هره اصل کې پیشو ته وایي او هریره پیشونګړۍ ته وایي، پیشونګړۍ ته. نو ده به ډېرې لبې د پیشوګانو څه کولې چې ورکوټی و، تر دې حده پورې چې اکثر به چې کوم دی نو پخوا نه به د دې عربو وسمي پاتوپونه چې اغوندي نو د هغې غټ غټ نستوڼي، نو ده به پیشو د ځان سره راواغسته او د خپل نستوڼي ته به یې ورویشته او بیا به یې داسې ونیو ګرځاو به. نو یو ورځ صحابه کرام ولید، حضور صلی الله علیه وسلم ولیده دا پیشو اوسه ورسره و. نو دغه نوم یې وله کېښو ابو هریره. ابو په معنا اصل کې د پلار سره راځي، خو کله چې په داسې معناګانو کې استعمال شي نو د صاحب په معنا سره راځي، یعنی پیشو والا. نو د ده دا نوم د حضور صلی الله علیه وسلم د خولې نه وتی او دومره یې خوښ شو چې ټول عمر به یې خلکو ته وایي ما ته به ابو هریره وایي، عبدالرحمن به راته نه وایي. او د رسول الله مبارک سره دومره نږدې پاتې شوی دی چې 2300 او 83 احادیث چې کوم دی نو د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه منقول. هر وخت کې به د رسول الله مبارک خواته اوسېده، هر یو خبره به د رسول الله مبارک محفوظ کوله. یو ورځ کور ته لاړ حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه، د رسول صلی الله علیه وسلم د مجلس نه لاړ کور ته. څنګه کور ته لاړ نو ډیر عمر دی،
مور ورته وی چرته تللی وي؟ وی د رسول الله مبارک مجلس ته تللی وم. خو ډېر وو په جړای کو واپس چې کم دی نو د رسول الله مبارک مجلس ته راغی. رسول الله مبارک ورته وی ولې جاړې ابو هریره؟ وی جی مور مې ووالمه. وی چې ته بیا د مجلس ته تللی وي تا ته ما ویلي نه مور یې لا ایمان نه دی راوړی چې د دې سړي څه به نه خوځي ته بیا تللی. د الله رسوله مور ته مې دوا وکړه چې مسلمان شي. واپس لاړ رسول الله مبارک دعا وکړه چې د مور مخامخ سو نو جاړي. مور راځه نن دی د رسول الله مبارک مجلس ته لږ بوځم. بیا نه ځم تا هم وینه نه مه ګورې آینده ښکاره نه شي. ډېر سوال مینت یې وکړو دا مور یې را روانه کړه چې چېرته د رسول الله مبارک دعاګانې نو هغه بیا چېرته رد کېږي. مور را روانه ده په غوسه را روانه ده. چې کله را نږدې شو نو رسول الله مبارک ته تپوس وکړه ابو هریره مور دې څه له راوسته؟ مور یې د لرې نه آواز وکړ د الله رسوله ایمان راوړو له راغلی م ایمان په تا باندې راوړم. ایمان یې په رسول الله مبارک باندې راوړ او مسلمانه شول. نو دغه ابو هریره یو ورځ د رسول الله مبارک سره په دې کوڅه کې لیدل کتل وشو. فورا یو بلې کوڅې ته لاړه وتښتېد. څه وخت تېر شو بعد کې مسجد نبوي ته راغی. رسول الله مبارک ته تپوس وکړه ابو هریره ته ولې زما خواله رانلې سلام دې ولې نه کړ ته چېرته تللی وي؟ ورته وایي د الله رسوله چې ته مې ولیدې نو ما ته ځان رایاد شو. زه په دغه وخت کې په غټ اودس کې وم اودس مې نه و. ما دا ونه ګڼله زما دا برداشت کېده نه چې زه دې په اودس کې نه یم او په بیلمازه دې د رسول الله مبارک سره د هغه د پاکو لاسونو سره لاس ولګوم. دا مې برداشت نه کړه د دې وجې نه وتښتېدم. لول مې ولامبله اوس رالمه ستا څه چې کوم دی نو سلام کوم او ستا د پاکو لاسو سره لاس میلاوه. دا صحابه کرامو رسول الله مبارک ورته وی ولې چې کوم دی نو داسې تلې؟ انسان مسلمان دا نه جنوب کېږي دا نه پاکېږي دا څښا کېږي نه. د ده خوله پاکه ده د ده وجود پاک دی دی سلام کولی شي. دی ورته وایي د الله رسوله برداشت کولی مې نه شو چې زما د اودس نه یو ستا سره دې زه سلام وکړم. دا و د صحابه کرامو د آداب و خیال د رسول الله مبارک سره دا پوزیشن. یو ټکي ته داسې احترام د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه متعلق راځي چې ورځ په یو سفر باندې روان دی. یو بانډچي را روان دی ډېر په بد حالت کې دی کپړې څښا دي د خولو بوی ته خیږي. د فورا چې کوم دی نو خپل اس ودراو لاندې ورکوس شو. چې کله ورکوس شو نو خپل پټکی مبارک یې لرې کو د دقې بانډچي په سر باندې کېښو. خپل څادر مبارک یې لرې کو دې بانډچي ته یې ور واچاو او بیا دغه بانډچي په خپل اس باندې سور کو. د خپل اس مهارې ونیو او دی روان دی. وایي چېرته چې ځې نو هلته کې دی بوځم. نوکرانو دې تپوس وکړه صیبه دا خو یو بانډچي دی یو عام سړی دی ته ولې د دې دومره خیال ساتي؟ ته خو د امیر المؤمنین د باچای وقت زوی. وی ځکه خو دا کار کومه چې د باچای وقت زوی یم. دا ځکه کومه چې یو ورځ دی ما لیدلی و دی راغلی و زما د پلار لاس یې ښکول کړي و. دی راغلی و زما پلار وله په سر باندې لاس یې ښودی و. زما ضمیر دا ونه ګڼله چې دی دې زما نه دغسې واوړي او زه به د باندې شفقت او د ادب او احترام چې کوم دی نو هغه ښېګړه د سره ونه کړم. دا و د صحابه کرامو آداب د یو څیز خیال ساتل. نن زموږ معاشره کم حد ته تلې ده. هغه شیخ حسن جان رحمه الله به یو قصه بیانوله مشهوره قصه ده. یو هلک و چېرته کې یونیورسټۍ کالج کې هاسټل کې اوسېده. د هغه ډېره چرچه وه او ډېر پرته پته یې وه. خلک یې ملګري وو په کمره کې ورسره. ناګهانه یو سړی راغی و د ده ملاقات لپاره تیلی کې اوس څه ورسره دي چې څنګه دی راننوت نو دا سړی ډېر کمزوری دی پیزار یې شلېدلی دی کپړې په خټو څخه دي ټوپۍ هم چې کوم دی نو پکولې کوک پروت دی. دې ملګرو د ده نه تپوس وکړه چې دا څوک دی دا سړی؟ ده ورته وویل دا زمونږ د میخو نوکر دی
زمونږ د میخو نوکر دی. چې کله دا الک بهر ته ووته د چای دپاره څه فروټ څه به وله راوړه، نو دا ملګري پوه شوي چې دا سړی د میخو نوکر نه ښکاري، دا به بل څوک. د دغې بوډا نه یې تپوس وکړه صیبه د پلانکي هلک ستا څه دی؟ چې دا خو زما بچی دی، زه د پلار یم. ملګرو ته ووایي ده خو مونږ ته اوس ووایي چې دا زمونږ چې وایي څه له راغلی؟ وایي د زوی مې ډېر وخت شوی و، خرچه ختمه شوې وه، د چا نه مې څه قرض روپۍ راغستې دي او دله مې راوړلي. د چا نه مې قرض روپۍ اغستې دي او دله مې راوړل دي. چې ما وی اسې نه د خپلو ملګرو مخې ته چې کوم دی نو کوسترګې راشي، چېرته پارټي کوي، پیسې ورسره نه وي، کمزوری وي، نو د دې دپاره مې قرض راواغستې او دله مې راوړې. وی جي ده خو مونږ ته ووایي چې دا زمونږ د میخو نوکر دی. پلار یم وایي د اشنغر پوښتنو یو هغه ورته وی او بلکل دی چې څه وایي نو ټیک وایي. د ده مور چې کوم دی نو هغه میخه ده او زه یې نوکر یم، زه یې ساتمه. نو زمونږ نوجوان دغې طرف ته ولې لاړ؟ د صحابه کرامو تعلیمات ولې هیر شو؟ د آدابو خیال ولې هیر کړی شو؟ د مشر قدر او عزت ولې ختم شو؟ را پاسېدل پکار دي، د دې مشرانو نه دواګانې اخیستل پکار دي. دا مور او دا پلار یاد ساته، دا ګوره ستا دپاره په کور کې جنت دی. بیا به ارمان وکړي لاس به ومروړي چې یو معامله راشي، کاش چې مور او پلار مې موجود وي او په دې معامله کې مې دیو ته ویل وی او دیو لاس اوچت کړی وی او زمونږ لپاره دعا غوښتې وی، نن به هغه دعا قبوله شوې وه. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي بعضې دواګانې داسې دي چې د الله جل جلاله په در کې او د دې دوا په منځ کې ګوره هیڅ قسمه فرده نشته دی چې څنګه وغوښتلی شي هغه دوا نیغ په نیغه قبلیږي. په هغې کې یوه دوا حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي ستا د مور او ستا د پلار دوا ده. د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه متعلق راځي، څومره اوچت هستی ده، یو مجلس لګېدلی دی، د بخاري روایت دی. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم اکابر صحابه کرام ناست دي. حضور صلی الله علیه وسلم تپوس وکړه ما ته به څوک ووایي چې داسې یوه ونه ده چې په فایده کې په شان د انسان ده، داسې یوه ونه ده چې په فایده کې په شان د انسان ده، دا کومه یوه ونه ده؟ ټول صحابه کرام خاموش. عبدالله ابن عمر له جواب ورته دی غلی دی، د ځان سره دا جواب زغمی 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 تر دې حده پورې چې مجلس برخاست شو. حضور صلی الله علیه وسلم ورته ووی دا د کجوري ونه ده چې تنه هم چې کوم دی نو فایده منه ده او د میوه هم چې کوم دی نو فایده منه ده، پاڼې هم فایده منې دي وغیره وغیره. چې کله کور ته لاړو نو دا عبدالله ابن عمر خپل پلار ته وایي عمر رضی الله تعالی عنه ته چې ابا جانه مال په دغه وخت کې دا جواب راته، نو بیا دې ولې نه وی جواب؟ وی زما جرأت نه کېده چې ابوبکر دی ناست دی هغه له جواب نه ورځي، عمر دی ناست دی هغه له جواب نه ورځي، او زما به خوله کولاو شي او زه به چې کوم دی نو جواب ویم. د دغې شرم او د حیا او د ادب او احترام د وجې نه ما چې کوم دی نو رسول الله مبارک ته دغه جواب ونه ویلی شو. دا وګوره آداب یې ښودلي وو، خپلو کشرانو ته یې آداب ښودلي وو. نن زوی راپاسي خبرې څه کوې؟ پلار ته کنځل کوي، قسم دی مونږ اورېدلي پلار ته کنځل کوي، پلار ته ردې بدې وایي، په پلار پسې پاسي، رور په رور پسې پاسي. د مشر د احترام مکمل ختم شو، قدر او عزت مکمل ختم شو. دې مشر له خو الله جل جلاله فوقیت ورکړی دی، د دې د آدابو خیال خو الله جل جلاله ساتلی دی. الله جل جلاله وایي یو مشر دې راشي زما خواته د قیامت په ورځ باندې ما له حیا راځي چې د ده متعلق زه دا فیصله کوم چې دا جهنم ته گزار کوم، ده ته به زه وایم چې جنت ته ځه. نو چې یو څیز له یو شخصیت له الله جل جلاله دومره قدر او عزت ورکړی، نو ما او تاسو شی یو چې موږ به دله قدر او عزت نه ورکوو. نو هسې د نن نه بعد د چا داسې اراده ده چې انشاء الله تعالی موږ به د مشر قدر او احترام کوو. هغه مشر داسې ضروري نه ده چې زمونږ لري سپین ګیری جو موږ به د هغه قدر کوو، دا مشر او یا دې زمونږ پلار جو د هغه به موږ قدر کوو. خپل مشر
چې سپینه ګیره ده یاد وساتئ دا خپل پلار وګڼئ خپله مشره چې هغه بوډۍ زنانه ده دا خپله مور وګڼئ دا خپله نیا وګڼئ چې عامه زنانه ده جوانه ده دا خپله خور وګڼئ دا معاشره به درسته شي د دې معاشرې به پرمختګ وشي زمونږ به سبا نسلونه چې کوم دی نو قدر او احترام کوي تاسو به قصه اورېدلي یو سړی و هغه چې کوم دی نو خپل پلار چې کوم دی نو یو خوړ ته ویوړ او د یو ګټ نه یې ورغوزاره نو پلار یې ورته وویل بچیه لږ صبر وکړه د دې ګټ نه مې هم ګزارلی اخوا ګټ نه مې ګزار کړه هغه ورته وی صحیح ده هغلته کې به رویسمه وی د ګزارېدو نه مخکې راته دا ووایه چې دا ګټ دې راته ولې خو دا ګټ ولې وی دا ځکه چې ستا پلار چې کوم دی هغه ما راوړی او ما د دې ګټ نه ګزارلی او هغه هم ماته وي چې د دې ګټ نه مې ګزار کړه ځکه چې هغه خپل پلار راوړی و د دې ګټ نه یې ګزارلی د دقې ګټونو نه به ګورئ یاد ساته نوجوانه مونږ ګزارېږو ګورئ د دې خپلو مشرانو قدر او احترام وکړو د دې مشرانو لمن چې کومه ده نو په مضبوطه باندې راونیسو ګوره حدیث مبارک کې راځي حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي اخیری حدیث ویم البرکة مع اکابرکم برکت ګوره یاد ساته دا ستا د مشرانو سره دی برکت ستاسو د مشرانو سره دی دا مشر به تا شړي تا به جدا کوي تا به وهي تا ته به ردې بدې وایي ستا ښځه به وهي ستا سره به ظلم کوي خو یاد ساته ګورې که د دې مشر نه جدا شوې نو ګورې جدا شوې چې د دې مشر سره یو ځای شوې نو ګورې برکتي شوې که څوک جدا دي د دغه مشرانو چې کوم دی نو قدر او عزت او احترام کو ستا په دې مال کې ستا په دې پیسو کې ستا د دې مشر چې کوم دی نو حصه پرته ده ستا د دغه مور حصه پرته ده ستا د دغه خور حصه پرته ده ستا د دغه پلار حصه پرته ده د ده د دعایې د ده د خدمت د ده د کټ د پوزي د ده د وستوګنې د ده د روټۍ د خوراک دا ټول ذمهداري چې کوم دی نو په تا باندې درځي لهذا د دې خبرو دی مونږ خیال وساتو او الله جل جلاله دې مونږ ټولو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین